بس پریږدئ پوره دنیا کې محترمو تاسو کو وګورئ یو طرف ته پوره کفر دی یو طرف ته محترمو اهل باطل دی د دنیا ټول طاقتونه ولاړ دي هر قسم وسایل ورسره دي هر قسم اسباب ورسره دي هغوی کوشش کوي محترمو د مسلمانانو د تهذیب د تباه کولو کوشش کوي د مسلمانانو د عقیدې نظریې د بربادولو کوشش کوي هغوی غواړي چې مسلمان د خپل عقیدې نه لرې شي مسلمان د خپل دین نه لرې شي د مسلمان تعلق او رشته د خپل تهذیب سره ختم شي لیکن محترم بل طرف ته دغه دینی مدارس دي دغه علماء کرام دي دغه الله والا دي بل طرف ته محترم دغه قاریان دغه حافظان د دین خدمت والا د دین خدمت کوونکي بل طرف ته محترم میدان عمل کې دیو دي د بیسرو سامانۍ په حالت کې دي وسایل اسباب ورسره نشته دي د مشکلاتو سره مخامخ دي د قسمه قسمه حالاتو شکار دي د دنیا پیغورونه برداشت کوي تکالیف برداشت کوي محترم هر کيو د اسلامي عقاید سره آشنا یو الحمدلله مون مشرکان نه یو الله رب العالمین د توحید قائل یو الحمدلله زمون اعمال د بدعاتو نه پاک دي زمون عقاید د شرکیاتو نه پاک دي الحمدلله محترم دغه دینی مدارس او دغه علماء کرامو د مهنت ثمره ده بلکې نن تاسو وګورئ محترمو نن په مخ د ځمکه باندې دا د الله کتاب قرآن مجید او زمون نظریه عقیده ده الله رب العالمین چې د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته آسمانی دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په درشو کالو کې نازل کړو ام اق قرآن مجید چې کوم د لوح محفوظ نه راغلی و آسمانی دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و الحمدلله هم هغه قرآن مجید په خپل اصل شکل کې محفوظ دی او ان شاء الله د بر قیامت د سبا پورې محفوظ وي ترنن پورې د یو حرف چانه دی بدل کړي ترنن پورې محترم رد مضمون چانه دی بدل کړي ترنن پورې محترم رد الفاظ چانه دی بدل کړي او د محترم ر قیامت د سبا پورې هم په دغه سي اصل شکل کې وي ان شاء الله د قیامت د سبا پورې بر دی یو لفظ څوک بدل نکړي شي د یو نقطه څوک بدل نکړي شي ان شاء الله العزیز د مضمون او معنی بسوک بدل نکړي شي ان شاء الله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو سکسان ورته راغله ویل امیر المؤمنین مونږ دغه علاقې چرته چې دوه پیغمبران راغلیو زمونږ د مشرانو نه د ملمستوب مطالبه کړې و زمونږ مشرانو د هغوی د ملمستوب نه انکار کړو امیر المؤمنین مونږ ایمان راوړی د اسلام دایره کې داخل شوي یو مونږ چرته چې لاړ شو خلق رانه تبوسو کې رقم زیي مونږ ورته خپل علاقې نامه نشو اغستلې هغوی یو بل ته په سترګو کې وګوري وایي ګوره هغه دا دي چې دوه پیغمبران د چا علاقې ته راغلي وو د دیو نه د میلمستوب مطالبه کړې وه دیو میلمستوب نه و کړی امیر المؤمنین مونږ دونه مال راوړی بیت المال کې داخله و سالانه به دونه مال رالیږو خو زمونږ درخواست دا دی قرآن مجید کې هغه واقع الله رب العالمین ذکر کوي فابوا ان یضیفوهما کله چې هغوی د فابوا ان یضیفوهما دیو د میلمستوب دغه دوه پیغمبرانو نه انکار کړی و د هغوی میلمستوب یې نه و کړی امیر المؤمنین زمونږ درخواست دا دی بعد لاندې نه دا یو ټکی را لرې کوي یوه نقطه ورسره بله زیاته کوي دا ورباندې د پاسه ولګوئ د با نه به تا جوړه شي مونږ وایو د بې نه به تې جوړه شي فاتوا ان یضیفوهما مخکې معنه دا وه فابوا ان یضیفوهما د میلمستوب نه دیو انکار کړی و اوس معنه شوه فاتوا ان یضیفوهما دیو راتله وکړه په میلمستوب دغه پیغمبرانو دو مولا نصیر الدین نامه مو اورېدلې وي کله کله مونږ لطیفې اورو ولقې ته راغی خلکو ته ویل زما میلمستوب وکئ روټۍ راله راکئ که روټۍ نه راکوئ دغسې کار به در سره وکړم څنګه چې مې اوس د هغه مخکې علاقې والا سره وکړو مولا صاحب هم خطرناک سړی و نو خلکو دسترخوانونه روټۍ قسمه قسمه خوراکونه راوچلېده اخره کې چې کله روټۍ وخوړه یو سړی ورته رامخې ته شو ویل ملا صاحب هغه خلکو سره هم څه وکړله تاسو اوله کې وایئ چې روټۍ راوړئ که نه هغه کار به در سره وکړم کوم چې مې اوس د هغه علاقې والا سره وکړو نو ملا صاحب ورته وایي
ویل ته ورغلم خلکو ته مې ویل روټۍ راته راوړئ وږې شوی وم هغوی روټۍ رانه وړه بس راغلم تی نو فابوا ان یضیفوهما مخکې د انکار معنی موجود وه اوس ورته فاتوا ان یضیفوهما امیر المؤمنین چې دا واورېدل دغسې ورپېدو ویې فرمیل پاسئ که عمر دا کار وکړي د الله اسمان به ټوکړې ټوکړې شي د عمر په سر به راوغورځېږي د الله ځمکه به سوری شي عمر به پکې دننه لاړ شي د دې قرآن یوه نقطه چا نه ده بدل کړې محترم هغه مشهوره واقعه د تاسو به اورېدلې وي یو یهودي د مسلمانانو مدرسې ته راغی هغه محتمم هغه وخت دغه د پریسونو دور نه و یو کاتب به ولګي د قرآن مجید دا په اول نه تر اخره پورې به دا ولیکو قلم سره به دا ډېر په مشکل سره به دغسې یوه نسخه به یې تیاره کړه د ډېر کوشش کړی دی سره زر سپین زر هغې پرې د پاسه چړکو کړي دي ډېر ښایسته غلاف یې ورته برابر کړی دی د مسلمانانو مدرسې ته یې راوړو هغه محتمم صاحب سره چې میلاو شو هغه وکتو ورته ویله که خدمت خو دې ښه کړی دی خو ته راکه چې دننه وګورو څه دې کړي دي شروع یې کړه اعوذ بالله بسم الله ویله سورة الفاتحه ویله بقره شروع کړله هلته چې ګوري هلکه دې ځای کې خو زبر غلط لیکلی دی لږ مخکې چې دې ځای کې زیر غلط لیکلی دی لږ مخکې چې دې ځای کې پیش غلط لګولی دی لږ مخکې چې دې ځای کې خو د الفاظ ګډوډ کړي دي قرآن یې کېښود ویل خبیثه ته به قرآن کې تبدیلي کول غواړي تحریف کې طالبانو ډنګي راواغېسته راورسېدل راچاپېر شو ورنه او دې طالبانو منځ کې چې یو ځل د خدای ګیر کې بیا پر دې نه څوک خلاص تاسو کتلې وه امریکا راغلی و ډېر په زور او شور سره هغه ډېر په طاقت سره راغلی و د هغې سره کافر ملکونه ورسره وو د هغې سره اتحادیان ورسره وو هغه وخت کې به خلکو وویل دا طالبان ویل د دوی مازغه خراب شوي دي نو د دې وسایلو اسبابو دې ټکنالوژي سره به دوی جنګ کوي زما د متوسطې کالو دغه چې د طالبانو د امارت اسلامي سقوط وشو بیا بل کال له پسې زمونږ اولا وه سیماهي امتحان وشو چټیانې وشوې کور ته راغلو د محلي جومات ته مونځ ته راغلم اتفاقا دلته زمونږ یو بل ګاونډي و دی جلال آباد یونیورسټۍ کې و دیم راغلی و ما ورسره ګپ لګو ما ورته پلانکي وایه که نه حالات څنګه دي اخوا ما ته وایي بس نور جهاد جهاد لفظ د خولې نه وباسئ ما ورته ویل ولې ما ته وایي بره د هغوی بېباون یو جاز رواني په نظر نه راځي بیا لاندې هلیکاپټر روان وي هغې د لاندې هغوی پوجي یو شی اغوستی ما ته وایي په هغې باندې ګولۍ سر نه کوي او دا بېباون کم جاز چې په نظر نه راځي دې ستن هم نه خطا کوي ګولۍ راوولې به هم پوره علاقه هم دغسې وسوځي یو غټه کنده جوړه کړي ما ته وایي دې سره څوک جنګ کوي او یقینا چې هغوی کم زه خپله 3-4 پیرې لاړم جلسې پروګرامونو تر کابله پورې لاړم هفته هفته مې تېره کړله یو ځل را سره یو تبلیغي ملګری تللی و نو طالب خو د تبلیغي جماعت سره ډېر زیات وابسته و نو د هغوی هغه رنګ او اثر پې ډېر زیات و نو موږ د اخرني جلسه په د یو ځای کې وه علاقه کې دلته د امریکنیانو ایربیس و دا غټې غټې پوکڼۍ وې چتې کړې دې کې کیمرې وي نو دوی وایي چې تقریبا 70 کیلومتره پورې دا هر څه ساري دغسې کسان ناسي ورته ورښیي موږ نه یو میږی نشي خطا کېدی نو دې ځای سره د دې جومات او مدرسې چېرته چې خدمونه و دلته یې ایربیس و دغسې ځای اوچت کړی و بیا مونږ فارغ هم شو واپس راتلو زمونږ سره یو طالب تللی دی هغه نشته دی اعلان یې پسې وکړو طالب چېرته تللی دی بیا چې راغی واپس راتلو را پیدا شو اعلانونو نه بعد نو ما ورته ویل چېرته تللی وې ما ته ویل له دې د پوکڼو کیمرو ته مې کاته ویل ډېر سخت ورته خفه وم نور خو مې وس نه کېدو ویل دغلتې ناست وم ویل وظایف مې ویله ما ویل کېدای شي که الله تعالی په دې سره راګزار کړي نو بهرحال دی ما ته وایي چې دا جهاد لفظ د خولې نه وباسئ د دغې طاقت سره څوک جنګېږي او دنیا والا خیال هم دا و چې دې طاقت ته به وسایلو دنیا کې څوک شکست ورکوي لیکن محترمو الله رب العالمین وښودله د دنیا هغه سپر پاور سره د خپل لاو لښکر سره راغلی و د وسایلو اسبابو سره راغلی و نن الله رب العالمین دنیا ته وروښودله چې جنګونه دا په ټکنالوژي او په وسایلو په اسلحو سره نه کیږي جنګ د ایمان په طاقت سره کیږي جنګ د الله په امداد او نصرت سره کیږي څو کاله تیر شو تقریبا 3-4 کاله تیر مونږ دی جماعت کې ما او د غالک یو ځل بیا حوزې شو ما ورته وایه که نه حالات څنګه روان دي ګپ هم لګو ناست اتفاقا بیا دی ما ته وایي یار خبره خو الټه شوې ده
اوس امریکایان رئیس سر کړي ډېر بد رئیس سر کړي دي. اوس محترم الله رب العالمین دنیا ته ورخو ده ان شاء الله العزیز هغه ورځې نږدې دي چې یو ځل بیا د غلطي کفر خکر مات شوي دي ان شاء الله هغه ورځې نږدې دي چې امریکا د روس غونته کې ټوکړې ټوکړې شي د دغه ځای نه ان شاء الله العزیز هغه په تیښته باندې را یو ځل به الله رب العالمین بیا دنیا ته وروخی د افغان په ځمکه کې به یو ځل بیا د اسلام جنډه اوچتېږي ان شاء الله العزیز. او محترمو اگر چې حالات هر سهار چې پاسېږي یو طرف نه د مسلمان د جړه آواز راځي یقینا زړونه زموږ دردمند دي یقینا سترګې ملمدې دي او محترمو مایوسه نه یو ان شاء الله العزیز را روان دور د اسلام د غلبې دور دی ان شاء الله را روان دور د مسلمانانو د خوشحالۍ دور دی ان شاء الله را روان دور د مسلمانانو د جړه او د مظلومیت دور نه دی ان شاء الله. نه کتابو ما دیر واغستو د کې مې زیاته تبدیلی نه ده کړې معمولی تبدیلی مې کړې ده ویل زه دغه امتحان دپاره راغلی وم بس زما تسلي وشو ما ته کلمه ووایي چې مسلمان شم اسلام کې داخل شم. ما محترمو څو کاله مخکې یو عیسائی مناظر و د دې لوی مناظر و د مسلمان شوی و نو دنه تپوس کې ووایي ته څه مسلمان کړی چېرته چا عالم بیان دی اورېدلی و دی ورته نه چرته کتاب دی کتلی و د یو عالم په دې مسلمان شوی وی دی ورته نه چرته تبلیغي ملګري درغلی و دا خواران پوره دنیا کې ګرځېږي اسلام طرف ته خلک رابلي نن لاړ شي دی هغه ملکونه چې هلته رسړي بلکل زه د عرب ملکونو ته لاړم بعضې ملکونو ته لاړم دې کې ما وکاته همدا په څه طریقې سره لګیا یي خلک رابلي اسلام طرف ته دین طرف ته الله رب العالمین دې ورته مزید ترقي ورنصیب کړي. محترمو افراد په هر چا کې غلط وي لیکن د ټولو د بعضو افرادو نسبت هغه ټول جماعت ته کول هغه غلط دي. د 15مه صدۍ په دې وخت کې صحابه کرام رضی اوس یو تبلیغي ملګری په دې وخت کې یو طالب په دې وخت کې یو بل دینداره اوس دغسې نه شي کې په دې وخت کې نه څوک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راضي نه عمر فاروق رضی الله تعالی راضي دا 15مه صدۍ ده په دغه جماعت باندې الحمدلله خیر غالب دی. بهرحال محترم عرض مې کوو هغه عیسائی مناظر نه تپوس کې ورته وایي تبلیغي ملګري درغلي ورته وایي نه بیا څه مسلمان کړی دی ورته د قرآن مجید یو آیات مسلمان کړم د ډېر تفصیلي کہانی ورته خپله ذکر کوي واقعي ذکر کوي هغه تفصیل ته نظم صرف هغه نقطه ته راخلم دی ورته وایي زه یو زمیندار کاکا باندې یو ځل پیښ شوم دا زمیندار کاکا مې د اسلام نړول غوښتل مرتد کول مې غوښتل ګمراه کول مې غوښتل ویل د پسې زین خطه مسلسل څو ورځونه باسونه مې ورته شروع تګ راتګ مې ورسره شروع کله یو لالچ کله بل لالچ کله په یو طریقې سره هغه کله په بلې طریقې سره د هغې د ګمراه کولو کوشش ما کوو ویل اخر کې هغه زمیندار کاکا ما ته یو شرط ولګو ما ته اسلام به پرېږدم خو زما یو شرط دی ول هغه شرط پوره کا زما یو مطالبه ده ول هغه مطالبه پوره کا ویل ما ورته شرط دې سره مطالبه دې سره وایه ویل دی ما ته وایي هغه شرط او مطالبه مې دا په قرآن مجید کې غلطي راوښایه د یوې تاریخ مې ورسره کېښود او ما ویل چې زه دا خبره خو ډېره اسانه ده ما ورته ویل پلانکي تاریخ ته به زه راځم زه به په قرآن مجید کې غلطیانې ښیم ته به اسلام پرېږدې ما ته ویل صحیح ده دی وایي ما خپل زړه کې وایي چې زه دا سودا خو ډېره اسانه وشوه او دې نادان ته پته نه وه چې سودا اسانه نه ده شوې سودا ډېره مشکله سودا مې وکړه پته ورته نه وه چې زه به د داسې مطالبه وکړه چې د اسلام نه ګمراه کول خو لرې خبره ده ما دته خو د قرآن مجید د مطالعې قرآن مجید ته د نږدې راتلو موقع میلاو شو پته ورته نه وه چې اوس به دغه قرآن ما ځان ته راکاږي اوس به دغه خبره زما د اسلام ته د راتلو ذریعه او سبب ګرځېږي د وی زه راغلم ما خپل یورپ چې کوم راهب خانې وي کوم علما او زموږ مولیان او احبار او رهبان ویل هغوی سره مې رابطه وکړله ما ورته دغسې یو مسله پېښه قرآن کې غلطي پکار ده ویل ما نه هغوی 3 دن ټایم واغستو ما ته وایي چې موږ خپلو مولیانو سره رابطه کوو تا ته 3 ورځې بعد بیا تا سره رابطه کوو غلطیانې درښایو قرآن مجید کې د وی 3 ورځې تېرې شوې هغه زما سخت انتظار ختم شو د وی ما رابطه وکړله د هغوی سره ول هغوی ما ته جواب را نه کړی شو غلطي ما ته هغوی نشاندهي د یوې غلطۍ په قرآن مجید کې ونه کړله د وی زه بازار ته راغلم یو مکتبه کې خو مې قرآن مجید راواغستلو دغه په خپله مناظر و د هغوی ملا و ویل ما
دا مترجم اردو ترجمه والا قرآن مجید لفظي راواغستو ویل دا مې ځان سره راوړو خپل کور کمره کې کېناستم قرآن مجید مې شروع کو ځان سره مې پینه او کافي ایښې ده زه په دې نیت باندې مطالعه کوم چې ما ته قرآن مجید کې غلطي ملاو شي دی وی یو ځل مې ټول قرآن مطالعه کو اخره پورې ما ته هېڅ غلطي په نظر رانغله سبحان الله دی وی په دویم ځل مې شروع کو ویل دا اولنۍ سپاره اخرني پاو ته راورسېدم ود کثیر من اهل الكتاب والی ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ر ایمان نه پس واپس کو پرته بوزي الله دی ولی کوي دسی حسد من عند انفسهم نازلونه د کینې نه ډک دي د حسد نه ډک دي راغستې دي او محترم دا کینه او دا زد او دا بغض نه دا ډېر خطرناک شی دی د لوی خلک گمراه کړي دي مشرکین مکه که تاسو بازي پکې وګورئ د مشرانو کې دا خالص هم دغه زد او انانیت د وجه نه دی اسلام تر حق ورته ښکاره شوی او حق پیژندلی و خالص هم دغه زد راغستی و دغه انانیت راغستی و ډېر خلک یې هم دغه حسد او زد ځای ته ورسوله محترمو دې وخت کې تاسو ګورئ دا به چې لګیا و د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خلاف به بکواس کو اوس ورته قسم دی د خبرو دومره ښکاره شوله دومره ښکاره ډېر پکې هغه وجوهالو پکې مونږ ورته ورغلو خبره مو ورته وکړه لیکن دغه عمره کلک شوي دي پېښور کې زه ومه یو نوجوان راغی دی ما خواته ما ته وایي ډېر زیات خواهش مې و تا سره ملاقات وکړم ورته صحیح ده کښېنه زه یو شاګرد ځای کې مېلمه ومه پېښور کې نو دی ما ته لږ ساعت پس بیا وایي ما ته وایي زړه مې کېدو چې تا سره یو څو خبرې وکړم خو ته خفه خفه غونته کې ښکارې لکه چې ستړی یې ما ورته ویل نه یم خفه ملګري خبره کوه څه خبره یې وکړه دی ما سره خبرې شروع کړې ما ورته ویل زه درته یو خبره کوم ملګریه ته چې کله د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې وې تا کې انابت موجود و ما ورته ویل ملګري هغه وخت کې ته قرآن منلو ته هم تیار وې حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو ته هم تیار وې اوس یې ته قرآن او حدیث په نوم باندې هغه طرف ته بوتلې خو قسم دی اوس نه قرآن منلو ته تیار یې نه حدیثو منلو ته تیار یې اوس خالص د خپل کلي د ملا په خواهشاتو پسې روان یې ما ته ویل ته څنګه خبره کې نوجوانو ګیرې خرولې وه ما ورته ویل ته مخکې په کوم مذهب باندې ما ته ویل زه امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې ما ته ویل ستاسو په مذهب باندې وم ما ورته ولې لاړئ دی ما ته ویل دلته یو مولي صاحب دی هغه ما ته احادیث راوښورئ ستاسو دا مذهب د حدیثو خلاف دی ما ورته کم مسایل یې درته درښولیو دی اوله مسله ده د رفع الیدینو راواغسته مانځه کې اشارې کول لاسونه اوچتول ما ورته څو حدیث یې درته ښولیو ما ته وایي 15 حدیث یې ښولیو ما ورته ویل هغه جدا باس دی ملګري هغه به تا سره باس نه کوم لرې دې نه بوزم چې دغه حدیثو کې ثبوت او بحث زمونږ په ثبوت کې نه دی بحث په سنتیت کې دی ثبوت خو د سجدو د رفع الیدین هم شته دی ثبوت خو د فی کل خفض و رفع په هر اونچ نیچ باندې شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سجدو کې هم کړي دي خبره په ثبوت کې نه ده ثبوت خو بخاری شریف کې روایت موجود دی بالا قائما د انس رضی الله عنه روایت د نبی رسول په ولاړه واړه بول کړي دي ثبوت خو ردیم موجود دی کان یصلی وهو حامل امامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره امامه نو صحیح غیږ کې ور سره ومنځه کو ثبوت خو ردیم موجود دی کان یصلی فی منابذ الغنم بخاری روایت دی نبی علیہ السلام منابذ الغنم کې ولاړ د غړو بیزو په غوجل کې منځ کوي نو اوس د سوي چې جمعات کې مونږ ورزي ودریګو دا منځ خلاف سنت دی ولاړه باندې واړه بول چې څوک نه کوي پناسته باندې کینی امتیازي کوي دا سنتونو خلاف دي زمون پېښور کې یو لیونی غونته ګیری دی مجتهدین همغه یې ټول لیوني وي ما ته بیا هغه کلي علاقې علماو خبره کوله دې مولي صاحب درې ښځې وې د دې لوی شیخ و غیر مقلد وابیانو نو د خپلې یوې کور والا ته وی ویل دغسې وکړه په دې لوښي کې ویل تاسو ویل ته د خپلې سینې نه پی را دغه که دې سره نور پی میکس کړه او دې جینکو ته ورکړه چې وسکې جینکو ته چې کله ورکول ویل دا سره باره ویل دا تاسو وسکئ چې زما لوڼه شي پرده ختمه شي منځ کې سبق شروع کړو هغه ورته ښه موږ د تا عشق بازۍ ته راغلي یو دلته دلته پېښور کې یو مولي صاحب ما ته خبره کوله ویل ما ته یو غیر نوجوان راغی وایي ما ته وایي چې دلته یوه جنۍ د خوښه مې رسه وکړم ویل ما ورته چې وایخله نکاح ورسره وکړه وایي ما ته وایي چې دا خو نه کېږي ناممکن ده وایي ما ورته چې به یې پرېږده ویل ما ته وایي چې دلته خو یو وابي ملا دی هغه راته طریقه راښولې ده وایي ما ورته څه طریقې درښولې ده وایي راته ویل چې ته لاړ سره دغه جنۍ سینه باندې خوله کېږده نو بیا به ستا دې ته کتل
دې سره خبرې اترې غب شپ دا جایز شي نو چې قتل ورته جایز نه دی بیا خوله لګول او دا قسمه حرکت کوي دا محترم زمونږ دین دی ته ورسو دا څه جوړ کړي دي خلکو یار مونږ خلکو قسم دی دا بدقسمتي وي مونږ دغه سي ګوره زمونږ په دې خیبر پختونخوا کې دارالعلوم حقانی مدرسې نوم اوریدلې دي دلته نږدې دارالعلوم شیرګل نوم اوریدلې دي دا علما مشایخ هم کتلې دي پورا ملک کې وګرځي نن د پوره دنیا نه دلته راځي دینی مدرسو ته زه مدینه منوره کې وم الته مدرسه و شیخ عدنان مدني صاحب درسي نظامی دا زمونږ د وفاق المدارس پوره درسي نظامی د عربی ته مطالعه کړی دا عربی ته ترجمه کړی دا الته دی اولانه واخله تر دوره حدیث پورې هم دغه درسي نظامی دا الته په مدینه منوره کې یو خواغه یونیورسيټیان دي دا وی لکه زمونږ دغه کالجونو یونیورسيټیان دي یو دینی مدرسې خې مزلته دینی مدرسم په مدینه منوره کې آغا شیخ عدنان مدنی صاحب دارالعلوم کراچۍ فاضل له دیوبندي عالم دی پوره دنیا ته نن لاړ شه دینی مدارس د خلکو علما او د علما آباد کړي دي نن په کومه قافله کې چې تبلیغي جماعت غونته کې قافلې شته دي نن په کومه قافله کې چې افغانستان د مجاهدینو په شانته مجاهدین شته دي په کومه قافله کې چې الحمدلله دغه سي علماء کرام شته په کومه قافله کې چې شهدا شته په کومه قافله کې چې لوی مصنفین او لوی مبلغین او مناظرین او محققین شته په کومه قافله کې چې لوی جماعتونه دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه غونته کې مفتیان پکې دي دغه غونته کې فقها پکې دي مفسرین محدثین پکې دي زمون قوم دغه سي علما پریږ دي او چرته کلی کې اردو رسالې به کتلې هغه مولا پسې روان شي مخکې ورځو کې د طلاق مسله راغله دلته هغه یوې ډمې ته خپل خاوند طلاق ورکړو تاسو کتلی وو دارالعلوم حقانی والا ورته ویل طلاق واقع شوی دی دلته شپږ تو مدرسو د ټولو ورته په یو جبې ویل طلاق واقع شوی دی هغه سعودي کې ادي سواد نه وکستل سپین رومال هغه غریب مزدوري ته تل مهنت تل دا ترپالونو کاروبار کې غریب الته دې تل هغه ته ظالم ورته پتور ول درې یو دی راغې نه پس رجوع تر پر جایز رخصه کو تر واست داخله خواهشاتو پس روان دي از په خبر کې هم د جمعې ورځ وا موږ ته نږدې ناګومان نه یو مانه صبر به ته وکړه ماته ول بزې مې جی او بزې ولې یو مسله په خره موږ درځو مورته راشي ځان سره مل لز دولس کسان ور سره ولک سات بعد کاته مې را ورسېده دیو راغله ما سره سلام کلام شو کېناسته به خبرې شروع کړې ما ته ول دې ملګری هغه یو ملګری ما ته کوی د خزي د درې طلاق ورکړي الله تعالی دې مونږ ټول وساتي الله دې زموږ حفاظت وکړي امين وای ما ته دې بیبي ته درې طلاق ورکړي دي ما ورته نو بیا ول دارالعلوم حقانی ته مې بوت لغوي ورته فتوا ورکړي دار چې درې طلاق واقع شوی دي خزه حرامه ده مفتی عبد الله شاه صاحب ته مې بوت شپږ تو مدرسو فتوی راوستي ماغه نوجوان ته ویل بیا ول کلی کې یو مولا دی مولا غریب هم دغه سره زمونږ مدرسو کې دلته داخل شي میاشت 2-3 تیری کې سبقونه ونه ویل شي موږ نه وتختی هغه دیو مجتهد جوړ سلوي غروز کې ورنه شیخ القرآن جوړ کړ دیو مجتهد جوړ شي هغه ورته په کاغذ باندې لیکلي دي درې کرخوږي د یو مجلس درې طلاق د درې نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي لاندې ورته مسلم شریف د حدیث عربي الفاظ لیکلي دي د تاثر دا ورکي چې دا خبر د دې حدیث نه ثابته ده مورته لګ د مولوی صاحب ملاو کو مورته موبایل لوډ سپیکر کماته راکو مورته مولوی صاحب د ملګری خزي ته درې طلاق ورکړي اوس د حلال او حرام مسله د زنا کې واقع کیږي مخکې به حرامي اولاد کیږي مورته مولوی صاحب تاسو ورته درې کرخو کې د الفاظ لیکلي چې یو مجلس درې طلاق دا درې واړه نه واقع کیږي یو واقع کیږي دا یو طلاق درې دینه پس رجوع جایز ده لاندې ورته حدیث د مسلم شریف عربي الفاظ لیکلي د سړی په عربي نه پوهیږي امیده یعنی ته دا تاثر ورکې چې دا خبره په لاندې حدیث کې موجود ده الان کې په دې حدیث کې دا خبره نشته لري چې یو مجلس درې طلاق دا یو دی او یو پس رجوع کول جاي په دې حدیث کې د الفاظ نشته لري زدر د عربي الفاظ جو مولوی صاحب ترجمه ته وکړي خلکو ته وکړي کم ځای کې دي کی ما ته دې حدیث کې نشته لري د ابو داود شریف حدیث کې خوشته لري مورته نه ابو داود حدیث پرېږ دو اگر چې هغه کې نشته لري اباندیم دروغ وای موت الله ابو داود شریف حدیث پرېږ دل دي تار ابو داود شریف حدیث نه دی لیکل دی مسلم شریف حدیث دی لیکل دی او دی هغه زیب تلکینه د مجلس ذکر پکې نشته کوم چې وابیانو دغه تلکینه تاسو توجه کوي ماته توجه تاسو نور مکینه محترم معارض کې توجه کوي توجه کې الله خوشاله خبره ته توجه ما ورته ملګری په ابو داود شریف کې زننم محترمو
په مسلم شریف په الفاظو کې په دې باندې زه کل عام وایم اعلانن وایم د مسلم شریف په حدیث کې کچا دا الفاظو خو چې یو مجلس 3 طلاق د یو مجلس 3 طلاق د 3 نه واقع کیږي یو واقع کیږي قسم دې زه در سره مذهب خپل بدلو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سربکم سر بلند نرمولا پختون مولا نرمولا پختون مولا دا خو مونږ ته وایي تاسو هم دې تقلید کوئ قسم دې کړه دې نه بل لاندې مقلدین دي به مسلم شریف خوب کې نه کتل مسلم شریف څه ته ویل کی دا غریبانه په دې باندې اخته کړي دي مسلم شریف کې د الفاظ موجود قسم دې مسلم شریف کې د الفاظ نشته دروغ درته وایي کوم روایت چې تب ذکر کې هغه اول تا مسلک بنیاد په خيږي کار حدیث باغ معنی باندې خل مرل محترمو توجه ستره تاسو هغه ملګری تل موت له ابو داود شریف پرېږ ته تاسو سره مسلم شریف د حدیث حواله ورکړي د دې کې نشته دا ابو داود راغست خو دې رد کړي ابو داود پر ردم کړي ابو داود کې هم د یو مجلس خبره نشته دی رد کړي هغه اثبات نه کړي او ابو داود کې ما خو مخ کې ویل ابو داود شریف پر روایت کې اب نشته دی خو تا ورته مسلم شریف روایت لیکل دی مولوی صاحب دروغ دی ولې ویلي دي تا توجه غواړم دې په ما بصیره هغه طرف نه موبایل بند ما دې ملګری ته ویل مورته ملګری فتوی تا تر دواړه طرف نه ملاو شوی دي مورته یو خضر سره زکه ول شم زکه ته حرامو کې مبتلا کیږي اوس ما ته وایسو ما یو دوه طالبان خپل روخ ته دلته نږدې یو د دې بډخیل دی مفتی حجت الله صاحب کال ما سره تخصص کیو یو طالب را سره بلو ما ورته دا دوه طالبان در سره لګم دا بیان درغلی بلغه درغلی دی په دې تم ګویا زما بیان چې وشي هغه نه بس دې 3 غنټې بیا به ورته خبر بیان چې وشي به 3 غنټې خبره خو مېنس کې شرارت مه کوه شیطان مه جوړېږي توجه ورته سکین نومان شاه تکین دیکھیرو بیا محترم ما ورته ویلا تاسو خبرې ته توجه تکین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سربکم سر بلند سربکم سر بلند مفتی ندیم محمودی صاحب شیخ عبدالسلام فرقانی صاحب استاذ العلماء شیخ عبدالسلام فرقانی صاحب مفتی ندیم محمودی صاحب ما ورته ویل ملګریا مورته یو خضر سره بل کوم دو طالبان مې تخصص ور سره کړه مورته د ابوز کم مولا کم مفتی چې درته دا فتوا درکړي دا غي سره مخامخ کینه وا دیو بور سره شرایط ولې کېدل دیو ته بیان ختم شي به تاسو مر سره کینې چې د حدیث الفاظ هغه بخاری شریف ابو داود درته راوغړم چې به درته دروخه ما چې دلته رشیو په لار باندې تلی د قادیانانو په لار باندې تلی مسلمانان هم پریخي دي دلته حرامو کې امت اخته کوي هغه دو طالبانو سره ما ورولې غلل ته شیخ صاحب ته شیخ صاحب سره چې مخامخ لول شیخ صاحب مونږ مفتی صاحب را لګلیو تاسو لري سړی ته فتور کړی چې یو مجلس 3 طلاق د 3 نه واقع کیږي یو واقع کیږي مولوی صاحب مونږ خبره کول غواړو مخامخ هغه د غامینه هغه کاغذ واغستو توجه غواړم توجه محترمو هغه کاغذ ورنه واغستو هغه شیخ صاحب راکا هغه کاغذ را واغستو هغه سری کو دغه سیاسي د ورواچ ورته زې مونږ فتوا نه ورکړي مونږ چا سره باسور نه کو او دا محترم زه درته پوره ذمہ داری سره وایم قسم دې نن چې کم خلق د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب خلاف بل طرف تر بل دام گمراهی طرف ته بوزي تا ته قرآن حدیث وي قسم دې کړه خلق قرآن پیژني یا حدیث پیژني دا خبره پوره ذمہ داری سره درته وایم زستړې شوم د نه کالو نور ته ما چغي وهلې راشي زمام مدرسې شته تاسو مدرسې شته یا ما خپل مدرسې ته دروغ اړ یا تاسو را تراشي صرف دغه نه دی چې په مجلس کې پاسېږي صرف بکواس کې قسم دی ته پړنده باندې روان کړی کوم طرف ته پته درته نشته دی مرن محترمو په خپل مذهب عقیده باندې به کلک ودرېږو انشاءالله ودرېږو به که نه به ودرېږو انشاءالله او دا خو وخت اخودا دا هغه دا ایشان دي چې د امت په هر صفونو کې اختلاف جوړ کو دلته د جهاد په نوم امت ته دوکه ورکول دیو جهاد سو لاړ شه په افغانستان کې د مجاهدینو خلاف یې ټوپک اوچت کو دیو جهاد هغه حکم چې دلته قوم ته دوکه ورکول مونږ تر اوسه پورې د تاسو حقیقت قوم ته نه دی راښکاره کړی ستا حقیقت هغه دی دلته د مسلمانانو تکفیر کول هغه تکفیریان یې په هغه لار باندې روان دي پر محترمو په خپل مذهب عقیده به کلک ودرېږو انشاءالله العزیز مور قسم دی تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب د دلایلو میدان کې غلط ثابت کی قسم دی مور تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې علماء دیوبند دغه روحاني بچو سره بحث وکي تر اوسه نه دي راوړي او د قیامت د سبا پورې به راوړي نه انشاءالله
تکبیر شاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نوجوانان احناف نوجوانان احناف مفتی ندیم محمودی صاحب پران محترم معارض کو اگر مناظر نه تپوس کی ورته به سم مسلمان کړو د قران دی آیات مسلمان کړم ود کثیر من اهل الكتاب والد ډیر د اهل کتابونو لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د ایمان نه پس واپس کفر تبوزي مرتدم کی الله ولی کوي دسی حسد من عند انفسهم زړونه د کینې نډک دي د حسد نډک دي الله دی حق نه پیژني من بعد ما تبين لهم الحق حق ورتخکار شوی دی صرف زد راغست دی او تاسو ګورئ محترمو دا عیسائی مناظر چې کوم سابقه عیسائی وو دی وی د قرآن مجید دا آیات زما مخکې پرېښودو ته نه پرېږدي بار بار ما ته دعوت راکوي دی وی زمونږ عقیده دا وه چې قرآن نبي علیه السلام او ورقه ابن نوفل له ځان نه جوړ کړی دی ویل دلته مې ذهن کې راغله چې زه درته چا وروښودم چې 1400 کاله پس به یو کس راځي او کمره کې به کیني او دا کار به کوي تاسو ګورئ دته حق ښکاره شو که نه د یورپ د راهب خانو سره رابطه وکړه هغوی غلطي ورته وښودله غلطي وښودله ورته نه ټول قرآن اول تا آخر مطالعه کو چېرته غلطي په نظر ورته راغله په دویم ځل باندې شروع دی اوس ګوره دی وایي مونږ خو چې قرآن نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی خو دې آیات زه ودرولم چې ته چا وروښودي من بعد ما تبين لهم الحق ورته ښکاره شوی دی رڼا نور غونته کې ورته حق ښکاره شوی دی اوس د دې نه پس دی وایي چې ما اسلام نه اختیاروم دا خالص ضد دی خالص سینه زوري ده دی خپله بیبي مې راوغوښته ویله بیبي ته مې ټوله واقعه تېره کړله د آیات مې ورته ولوستو ترجمه مې ورته وکړه لفظي ویل ما ورته ویله چې څه کوو اوس ویل ما ته دا بیبي زما وایي چې که ته هر څه کې زه خو اسلام راوړم ویل ما ورته لږ صبر وکړه ویل هغه بیبي مې ځان سره کړله لاړم یوې مدرسې ته هغوی راته کلمه وویله مسلمانان سور اسلام دایره کې داخل شو محترمو دا قرآن مجید دا د الله رب العالمین هغه کتاب دی تر ننه پورې دا محفوظ راغلی دی او ان شاء الله العزیز د قیامت د سبا پورې به محفوظ وي الحمدلله دا فخر مقلدین علماء دیوبند ته حاصل دی د قرآن مجید د الفاظو خدمت دی د الفاظو نن ته په دې پاکستان کې صرف وګوره پوره دنیا چرته چې حافظان قاریان تیاریږي هغه یو طرف ته زمونږ د پاکستان صرف د وفاق المدارس دا قرا یو طرف ته پوره دنیا کې دا زیات یې وړونه دیو ته میلاو شو وفاق المدارس د علماء دیوبند دغه بورت الحمدلله بلکې شیخ سربراز خان صاحب درس ابراهیم الله یو شاګرد دی لوی قاری دی خپل واقعه لیکي هغه وختو هلته دغه حضراتو خو نن د دیو دغه مات کړه قرآن راخله په منځ کې نشه د هغې نه تلاوت کوه دا جایز دي حافظان غریبان خو روژه کې راشي دلته قرآن مجید یاد کړی دی الحمدلله دغه رمضان المبارک په برکت سره ورته یاد وي اوس ورته دیو هغه هم وروښوده بس خیر دی قرآن راخله مخې ته یې نشه د هغې نه تلاوت کوه حافظان هغه کوشش کوي چې دغه حفظ هم څوک ونه کړي دلته دی وایي ما مدینه منوره کې وکړه هغه وخت راغی په یو جومات کې سحر مونځ ماسخوتن مونځ یو کس کوي دومره قرت نه ورځي چې دغه مونځ ورباندې وکړي قرآن راواخلي مخې ته یې ونیسي ویل زه راغځي ګورنر سره میلاو شو ما ورته ویل چې دا مسله په خپل ځای باندې راجح کم طرف دی دلایل کم طرف ته دي هغه به وروسته بحث وکړو خو په دې طریقې سره خو د قرآن قاریان ختمیږي لګیا دي ویل ما ورته ویل چې اجازت تاسو وکړئ مونږ ورته د پاکستان نه قاریان هم درکړو د هغوی تنخواګانې به مونږ ادا کوو خو چې دلته د خلک واپس قرآن طرف ته راشي د قرآن حافظان پیدا شي ویل کله چې ګورنر زما خبرې واورېدې ویل هغه شرمنده شو ما ته ویل چې اول حق زمونږ دی ته راته قاریان صرف تاسو راته راولئ دلته مدرسې تنخواګانې نور انتظام به مونږ وکړو الحمدلله دا علماء دیوبند ته اعزاز حاصل دی هلته هم که د قرآن حافظان قاریان نن دي لاړ شه الحمدلله زمونږ د علماء دیوبند شاګردان دي مولانا فیروز الفقار صاحب دامت برکاتهم العالی لیکي هغه وایي د دنیا خیري حدودو ته لاړم چېرته چې د دنیا حدود ختم شوي دي خپله سفرنامه کې لیکي د یوې دلتې نورې اوبه دي اخوا د انسانان نشته د دنیا حدود په دې ختم شوي دي ویل ما هلته هم د خپل سمندر ته ورکوزه کړه دغه یو صحابي سنت مې ژوندي کول ما وی الله خو انسانان نشته دی که خو انسانان وې اگر چې لاره نشته دی خو د دې سمندر د پاسه ورتلم دا رتا والا پیغام مې هغوی ته مو رسوو خو څوک نشته دی ویل دلته یوه مدرسه وره د ورحدیثه پورې سبقونه وبکي ویل له دیو سره چې ما خپل تعارف وکړو دا هم تعلق یې د علماء دیوبند سره و الحمدلله
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم لیکي په خپل درېمه سفر در سفر کې هغه د دنیا غو حضور تلاړم ول دا یو خپل مې به کم ځکه ولته 1 تاریخ او دا بل خپل مې به کم ځکه ولته 2 تاریخ ته یو ورځ پر اخته پورا هغه ذکر بخاری شریف اخیرنی درس ته اخیرنی حدیث درس د پاره تل دی هغه ټول علماء د زمونږ د الحمدلله د علماء دیوبند سره تعلق ساتو علماء دیوبند الحمدلله پوره دنیا کې خدمت کړي دي صرف درې څلور مسائل نه دي راغستي چې امت ور باندې گمراه کی الحمدلله د دین اسلام خدمت کړي دي او موږ محترم دغه قافله نه پرېږدو ان شاء الله دغه علماء لمنی بنیسو ان شاء الله علماء دیوبند کې په دې ملک کې د رسول الله د ناموس خبر راغلی ده په دې ملک کې الحمدلله که کله د دین خبر راغلی د مدرسې خبر راغلی دا الحمدلله علماء دیوبند په میدان کې ولاړو دا دینی مدرسې د ګلشنونه آباد ساتلې دي او موږ به آباد ساتو ان شاء الله محترمو نن که د دنیا په دې باندې نظر دی دغه مدرسې ختمول غواړي دیو په ست طریقې سره کوشش کوي دینی مدرسو تر کم ځینې پیسې ملاويږي کم ځینې تاو هیڅ هم نشته محترمو دار خلکو هغه عوامو خلکو 100 روپۍ تا ورکړي او 100 بل ورکړي او 100 په دقه باندې آباد دي محترم نن دیوم اره اختر د قربانو سرمنی وی کنه پاغزي باندې راغله اول خو ورته نوري طریقې جوړولې چې ونه شو به دې تیر اختر کې تاسو وکړه بل 100 روپۍ سره سرمن ناغستا محترمو دا دینی مدرسې د الله د دین مرکزونه دي دا به الله آباد ساتي ان شاء الله العزیز د دې په شا باندې څه قسمه تنظیمونه نشته چې يهودو ورته پیسې ملاويږي د دې په شا باندې څه قسمه ادارې نشته دا ستاسو په پیسې اگر تعالی خو ته چې راځي تنظیمونه ورته تنخواګانې ورکړي دغه امامان مو پرېږده دا ستا کله تباکۍ عقیده نظریه دي تباکۍ دا بل چا په ایجنډا راغلی وي د خپل علماو باندې محترم اعتماد وکړي قسم دې کني گمراه بم کې خلک خپل مذهب عقیده باندې کلک ودرېږي کني خوره گمراهي او تباهي لاري دي بچکو بسان ان شاء الله دغه لارونه په خپل مذهب عقیده چې کم راته الحمدلله خپل مذهب باندې مطمئن اوسېږي الحمدلله جنگ جګړې م جوړوي مونږ تر اوسه پورې قسم دی دا تهذیب نه دی زده کړی دا حضرات 3% هم نه دي مونږ کله وو ته قسم دی کډیر نه به پروګرام مو کې زما قدر تسره کوم خدا مې نه دي زده کړی چې تا پروګرام ته در شمل ترې د مړی نه ونی سم ا تهذیب مې زده کړی مدرسې ته درغلم دلایل په میدان کې خبر را سره وکړه د مدرسې دروازې مې درته کولاو دي 2 ورځې مخکې اطلاع راکړه راشه مې المسلوب دی وکم تاسو کې خو مور هغه نه دي راوړي زموږ سره دلایلو میدان کې کېنې صرف دا مې زده کړي بک بک کوئ جلسو کې پاسې گئی الله اکبر الله اکبر دیوبند محترمو زنده‌باد دا دینی مدرسې به ان شاء الله د قیامت د سبا پورې آبادی کم خلق چې دې ته په غلط نظرونو باندې ګوري زغه خلقو ته والله متم نوره ولو كره الكافرون پون کو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ محترمو مونږ به دې مدرسو سره مکمل تعاون کوو انشاءالله او د دې علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله دا زموږ د دین محافظین دي د عقیدې محافظین دي د ایمان محافظین دي کلک به ورسره ودرېږو انشاءالله العزیز ودرېږو به وعده د زما سره تعاون به مو ورسره کوو انشاءالله دا کم تاسو کې کم ملګري دیاړي مار وي تاسو کې کم ملګري تاجران وي تاسو کې کم ملګري تنخواداري د خپل تنخواه کې 200 روپۍ تنخواه چلی 2000 روپۍ راوړه مولوي صاحب ته جب کې اچوه دا 2000 روپۍ راوړه مدرسه کې ورکوه چې دا مدرسې د الله د دین مرکزونه دي چې دا دغه سیده سلسله آباد وي په دې سره به الله ستا په دغه تنخواه کې چې ستا 200 روپۍ تنخواه ده ته به خپل عالم د مدرسې حصه وګرځو ته بیا ګوره چې الله رب العالمین دې کې یو لاکو طاقت اچي که نه اچي انشاءالله او جنید جمشید صاحب دې حالات ما کاته دی وایي ما کاروبار شروع کو ویل هغې کې نقصان هم وکړو ترقي نه کوله ویل بیا یو عالم ته ورغلم هغې ته مې واقع ذکر کړله چې څه وکړو ویل ما ته ویل چې خپل الله رضان سره شریک ویل ما ورته چې الله څنګه شریک کړمه ویل ما ته وی چې ته چې کله ماهانه سالانه روزانه چې کله ته نفع جدا کې دا نفع 3 حصو باندې تقسیم کوي یو ته والا یو خپل شریک ملګري ته ورکه او 3 حصه الله ته ورکه راوړه دی علماو ته د دې هم څه ضرورت 15-16 روپو باندې راغسه کېږي غریب دا د جب کې کېږي مونږ په دې خپل ضرورت پوره کړه سالانه ستا کومې پیسې دي د هغې نه راواخله دغه دیني مدرسو ته راوړه چې دا زموږ د دین مرکزونه دي دا به زه اباد ساتم په خپلې پیسو سره دی وایي چې کله مې خپل الله رضان سره شریک کړو ویل هغه کاروبار مې مخکې لاړو کروړونو اربونو ته ورسېدو
محترمو ان شاء الله خپل الله برزان سره شریک کوي ان شاء الله شریک کوي ان شاء الله وعده ده زما سره چا وعده رزلا سنو چت کوي وعده ده ان شاء الله الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دستربندی به سر ترسیږي دعا هم کی کم ملګرو اشکالی ما سره ملاو شي زیم تل نه یم ان شاء الله